دې میاشت کې یوه ورځ ده، د هغه ورځې نه دې میاشت ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی. هغه ورځ د دې میاشتې 15مه ورځ ده. 15مې ورځ ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی او دغه رنګې دغه شپې ته هم الله رب العزت ډېر زیات فضیلت ورکړی دی، ځکه چې تقدیر چې الله رب العزت د انسان دپاره لیکي، نو تقدیر الله رب العزت پیدا که. دا تقدیر په شپږ قسمه باندې دی. یو ته تقدیر حولی ویلی کېږي، د تمام کال تقدیر الله رب العزت دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې لیکي چې په دې تمام کال کې به څوک مري، څوک به پیدا کېږي، چاله به الله رب العزت اولاد ورکوي، د چا نه به یې وجني، چاته به څومره خوراک میلاویږي، الله رب العزت په دې کال کې چاله عزت ورکوي، څوک به بې عزته کوي. دا تمام تقدیر چې الله رب العزت لیکي د یو کال، نو دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې لیکي، نو دې د تقدیر حولی ویلی کېږي. الله رب العزت دا تقدیر په دې میاشتې په 15مه شپه باندې ولیکي. بیا چې کله رمضان مبارک راشي او آخري عشرې، آخري 10 ورځې پاتې د روژې، نو الله رب العزت د لیلة القدر په شپه باندې چې کم تقدیر الله رب العزت لیکلی، هغه تقدیر الله رب العزت فرشتو ته حواله کړي، کمې فرشتې چې دنیا ته راځي، نو هغه موافق به فرشتې د ټول کال کې کار کوي. نو دا داسې غوره ورځ ده په دې میاشت کې او غوره شپه ده. بل د دې فضیلت دا دی چې الله رب العزت د خپل شان موافق چې نور ډوب شي، نو الله رب العزت د خپل شان موافق اول اسمان ته راکوشي، او د سحر د نور د خطو پورې الله رب العزت د خپل شان موافق په اول اسمان کې موجودي، او دا اعلان کوي، کلم اعلان کوي، وایي داسې څوک شته چې رزق یې تنګ او زما نه وغواړي چې زه له رزق ورکړمه، داسې څوک شته چې اولاد یې نه چې زما نه وغواړي چې زه له اولاد ورکړمه، داسې څوک شته چې عزت غواړي او زما نه وغواړي زه له عزت ورکړم. الله رب العزت ناسي دې بندګانو دپاره چې بنده زما نه څه وغواړي چې زه بنده له هغه هر څه ورکړم. الله رب العزت دومره مینه کوي، او په دې شپه کې الله رب العزت ډېر زیات مغفرت خلکو ته کوي. نو د دې میاشتې فضیلت دا دی چې کور ته غوره رزق راوړل دا مستحب عمل دی. په نورو عام ورځو کې موږ چې کوم رزق خوراک کوو دغه هم ټیک دی، لیکن په دې شپه باندې خپل اهل و عیال له، مسافر چې اوسېږي نو خپلو ملګرو له دا غوره خوراک کول پکار دی، ځکه الله رب العزت په لږ کېدی شي چې د ټول کال کې دغه شان خوراک تاله درکړي. دغه رنګې په دې 15مه د شعبان مبارک باندې روژه نیول هم مستحب دي. چې کوم یو کس روژه ونیسي، نو ګوره د ټول اعمال د تیر شوي کال ټول اعمال الله رب العزت ته خیږي، نو چې ستا تمام اعمال چې ګناهونه دي، نیکۍ دي کړي دي، څه دي کړي دي د تمام کال کې، او دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې الله رب العزت ته وخیږي. خو تا ډېر ګناهونه هم کړي، نو الله رب العزت چې ویلي چې ګوره نن مې بنده روژه دی، ګناهونه خو یې کړي، خو لیکن په کومه ورځ باندې چې ما ته دې هر څه راوخته، د ټول کال رجسټر راوختې ما ته، نو ټیک شو ګناهونه یې کړي، خو نن روژه دی، مغفرت غواړي، کېدای شي الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کړي. نو په دې ورځ باندې روژه نیول دا ضروري ونیسئ. په دې ورځ باندې په 15مه ورځ باندې روژه دا ضرور ونیسئ. دغه رنګې خو خوراک هم وکئ. بل عمل د دې دا دی چې په دې کې خامخا تهجد، د شپې تلاوت، دغه رنګې دعاګانې د امت دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د تمام مسلمانانو دپاره دا وکئ. په خپلو ګناهونو باندې الله رب العزت ته جړاګانې وکئ، صلات تسبیح منځ په دې کې وکئ، الله رب العزت په نه ډېر زیات خوشحاله شي. نو نن 14مه ورځ ده،
دا را روانه چې کومه شپه ده دا 15مه شپه ده او سبا 15مه ورځ ده نو په خپله باندې هم عمل په دې وکئ د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې ستاسو په وجه باندې الله رب العزت یو بل کس ته د یو خبرې توفیق نصیب کړي نو ته به په کور کې ناست یې او الله رب العزت په تا ثوابونه درکړي